یو ملک کې سویډن کې د قرآن شریف بیا بې عزتي شوې. هاي 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 په سویډن کې راځه، په بل ملک کې راځه، څوک په پیغمبر پورې خنداګانې کوي، رسول الله مبارک پورې، او څوک په قرآن شریف پورې خنداګانې کوي، او څوک قرآن د خپو لاندې کوي، او څوک قرآن ته تیلې ورته کوي. نشته مسلمان حکمران نشته. نن به دغه قرآن خدای ته څونه چغې والې دي چې الله ستا په دې دوو اربو مسلمانانو کې یو نشته چې ما بچ کړي، په دوو اربو مسلمانانو کې یو نشته چې ما بچ کړي. دا په سلګونو کې د مسلمانانو حکومتونه دي، یو نشته بې خونده چې غیرت پکې پیدا شو زما تپوس وکړي، یو نشته چې د ملک سره کم از کم تعلق خو سفارتي ختم کړي. دا زموږ ایمان کب ځای ته ورسېد، زموږ ایمان برباد دی، تباه دی. زه د مولا غم کوم چې مولا پسې کنځل کوي. سړی قرآن خلک د خپل لاندې کوي، او کده دې خلکو چې دا کم نن په مولیانو پسې لګیا دی او کنځلې کوي، په خدای یقین وکړه دا یریږي د مسلمان نه. که ردي وسو شو د قرآن باندې راولي د خپل لاندې به کوي چې دا د مولا قرآن نه منم. ستا په هندوستان کې جومات ختمېږي، شهید کېږي، بابري مسجد ختم. نن ستا په هندوستان کې په معمولی بانو باندې جمعتونه روانېږي، روزانه د روزانه په حساب روانېږي، د روزانه په حساب. او حکمران طبقه بیا هم د مودي سره د هندوستان د وزیر اعظم سره خپل تعلقات ښه جوړول غواړي. مسلمانان بادشاهان بیا هم د دغه هندوانو دپاره په خپلو ملکونو کې مندرونه جوړوي. استا جمعات رواني چې په مسلمان مونږ کې خدا نشو کولی، مونږ خو کمزوري یو، بادشاه خو کمزوري نه دی. کم از کم دونه خو کولی شي چې دې خلکو سره چې دا د قرآن بې عزتي کوي او د جومات بې عزتي کوي، چې دې سره سفارتي تعلقات خو قطع شي. د خپل سفیر ته راوغواړم چې راځه دا زما د قرآن بې عزتي کوي، دې سره زما تعلق ختم، دا زما جومات غورځوي، دې سره زما تعلق ختم. نه ته جومات روانوه شهید کوه، زه به په خپل مسلمانانو ملک کې تاله مندر جوړوم. آی هاي نن د عرب ملکونه ولا مندرونه جوړوي، د هغوی خلکو له ویزې ورکوي، هغې هندوانو له وی راځئ زموږ ملک ته او ګټه کوئ پکې. او ستا د ملک د پاکستان په مقابله کې هغې ملکونو ته ښه ګوري. ولې؟ دا خو د اسلام چوڼی دی دا ملک پاکستان. دا خو که خو دا وس په خدای دله نه ورکوي.